عزیزانو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یو داسې وسیع موضوع ده. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الله تعالی فرمایي که دا سمندرم زما د کلماتو د لیکلو لپاره سیاهی شي او دا ول ټول قلمونه شي او لیکون کې دی باندې لیکل شروع کی. الله تعالی فرمای ما نفدت کلمات الله او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د دې کلمات الله مبلغ او رسول کېو. بنا پدې د هر ویون کې خلک چې جبه لګېدلې ده دا رولش بلګیای وقفه نه کوي. د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت بیانول داغه انتها ته رسول دا د چا د بس طاقت خبره نه ده. او عزیزانو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبوی زندگی او د هغه زندگی کردار او سیرت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طرز عمل د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طرز زندگی که یو سره بیانې نو هغه درویش کلنې ژوند چې داغه هر لحظه ما او تا د پاره دستور دی ما او تا د پاره ګایډ لاین دی ما او تا د پاره ټارچ او بیټری ده امت مسلمه لپاره رڼا او زور دی دلال خودنه انډیکیشن او اشاره ده. نو که یو سره یو منټ باندې یو منټ خبره کوي نو کم از کم 23 سال مسلسل د شپې او ورځې بغیر د توقفه داغه بلګیا کېدلی او آرام به نه کوي. تبي بس خبره هغه د خلکو ذهن ته ورپریوځي. تاسو خبره باندې پوهیږئ داسې نه کنه لږ ژوندې جواب برای کوئی ماشاءالله خیبر جنسا والا خو ډېر زنده دلان دي دا ډېر حوصله‌من خلک دي دا ډېر با همت خلک دي. نو چې کله زه پوښتنه کوم لږ جواب په همت او حوصله سره راکوي. عزیزانو البکو چې سیرت د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیانول او هغه اوریدل داغه په مناسبت را جمع کېدل دا یقینا سعادت خو ضرور دی. خدا د سیرت مقتضا نه ده. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم تقاضا ده چې ستا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په کمنداز تا تخپل ژوند وړاندې کړی دی. هغه ژوند او هغه طرز زندگی ته په حیثیت دی یو منونکي امت خپل کې او صرف دا نه د پنجاب طرف ته دوستان دي هغه د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د محبت ستر داویدار دي. که تاسو ته کې سنت د اتباع وایي اسی نو حضور د دیوانه شي مون خو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیونیو ذکرات د پنجاب کې مرګرو توایم و نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته ډیر پر نور راغله چې روح او عقل مند لیونی کول هغه دې د پار راغله چې لیونو ته غزا شوی عقل واپس ورکو. کمال خدا دې چې لیونی ته عقل ورکی او کا عقل من لیونه کې چې اسی نو حضور دې دیوانه ہے دا کمال. عزیزانو ان شاء الله زقدې مناسبت ستاسو ذهن کې لګه خبر اچو الله تعالی دې کما حقه د وینا او تاسو ته د اوریدو توفیق نصیب کړي. مسلمانانو ورونو د تاسو وړاندې د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث او د الله تعالی د عظیم کتاب یو آیت دا ما تلاوت کړی دي. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ صحابي دي
فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې فرق ناستو یو سره راغې مې فرق کې ناست پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپل توجه او نظر مرکوز ساتل دي د یو لحظه او دقیقې لپاره د یو لمحه او سکند لپاره خپل سترګو لپاره پنور کوي پیغمبر علیہ السلام نه نظر نه اړي اوس ما ته ګورئ دا سترګې چې حرکت کوي رپیږي دا په اختیار رپیږي به اختیار به اختیار لہذا یو سره دا سترګې رپ په خپل اختیار بندول نشي کله وګورئ چې زما دا سترګې د حرکت اونکی تا په پکې سترګې راوستي وي بیا فورا هغه په پورټ او خو یو سترګې حرکت وکي او دا خو به اختیار ځکه هر هغه اختیاري او ارادي عمل چې یو حیوان یا انسان کوي نو هغه باندې د ستړي کیږي تلاش خو په حرکت تخبیر خو د حرکت ولا ورکه سات با ستا لاس تړي شي ستا خلص تړي شي ستا خپې تړي شي ستا بدن تړي شي خدا سترګې د روزي خوځي د شپې کوي خو بیا خوځي کډوډای پرې بیا خوځي کوبس کې بیا خوځي کچپ ناست بیا خوځي خو چا دا شکواو نکړه چې ورځ شپه مې دا سترګې او خوځي دې ستړي شو اوس نور نه خوځو دا چا شکو کوي ځکه چې دا حرکت د سترګو دا د به اختیار او به اختیار حرکت فطری تقاضا وي دی باندې هغه اندام ستړي کیږي نه عزیزانو اوس دې کنټرول کول او ضبط کول دا د انسان د بس طاقت خبره نه ده خو هغه سړی راغلی یو لوی قوت شاته ولاړ دی او دا د سترګو حرکت هم ضبط کې راوستی دی دا سترګې طرف نشي والی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دې شی احساس وشو چې دا ملمه خو ډېر عجیبه دی چې راغلی دی مانې نظر هم نه دی اړولی دې سترګې له حرکت هم نه دی ورکړی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تپوس دی کوي چې وعده الله بلکم وخله چې راغلی ما تنه ګوره ما باندې نظر دې مرکوز ساتلی دی زمان نظر ناړې سترګو له حرکت نه ورکې څه شی در باندې باعث دی هغه صحابه ول جواب ورکړي چې دا الله پیغمبر د قیامت پر ورځ باندې تا درجات به بلندي د تا مقام او مرتبه بلوړي د تا مکان تر رسیدل بزمون د بس طاقت خبر نه آخرت کې او جنت کې تا سره ملاقات بمون کېږي نو دنیا کې کړه چې ستا مې فرق راستین یو لحظه او یو لمحه داسې تیرول نه غواړم چې ستا مخ مبارک ته ونه ګورم اسلام هدي رول نغورم چې ستا مخ مبارک ته اون ګورم کوټه په پوره کوم چې کوم مرحله ما باندې قیامت کې را روانه ده چې تا ته برسېدې نشم او ستا ملاقات براته نصیب کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا جذبه لکه چې ممدوحه وا ډېره خوښه ورته ښکاره شوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحی انتظار وکړ جبرئیل امین ناغی روایت کې راځي حضرت ثوبان فرمای رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې آثار د وحی نمایا شو او آثار د وحی سو بخاری امام رحمه الله پر جامع کې په اول د کتاب کې یو باب منعقد کړو کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وحی راتله څنګه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې نزول وحی څنګه شروع شو باب کې یو روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله وحی بنازل دا الله فرمان براغه د قران کریم یو آیت بنازل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یرخی ستره علیه خپل صادر به مخبان راوالو ځان به کې پټ کو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې بساو کا زړه شاته ولاړ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پوغو مبارک و ملاج کے خود پتن مبارک و ملاج کے خود فکانت تتحرک منه بوالو
د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د بدن دی پټو مبارک باندې تیز تیز حرکت کولو بساوکات د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د بدن وخت باندې شو قمیص نه بهر براوت حضرت عائشہ صدیقہ فرمایي وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بدن مبارک نا دی خلو بدار والے لکه څنګه انسان یا حیوان رکټ کې او وینه دار وي فسد لغت عربی کې دی ته وای چې د انسان یا د حیوان دا رکټ کې او هغه وینه دار شروع کی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدن مبارک نا دا خلې بدت کرانګي درک دوالو انداز کې د دار په شکل بار راتلی استاد سبوی دا وجه سو قران کریم فرمایي چې لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ تعالی فرمائے کدا قرآن کریم ما دے غربان نازل کرے لکا جبل احد یا جبل بوقبیس یا استاس دلواگی غرنا اللہ تعالی فرمائے دے جسامت پلحاظ دا سختوالی و سقل پلحاظ بانے دا غرڈے مضبوط جسامت و مضبوط بدن لئی واللہ فرمائے زمان دا قرآن عظمت دمرا لوی دے زمان دا قرآن لوی دمرا عظیمت زمان دا قرآن دمرا لوی سقل او دمرا دنوال دے لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ چتاب کتلو دا غرب دا اللہ دا حیبت و دا کلام دا سقل دا وجه ریز ریز شرو غرب ریز ریز جی ما تو گوریش اس آغا قرآن چه خدای عظمت دا ذکر کئی اے قرآن ما او تا دا ناول او دا افسانه حیثیت ورکړه بل چې فلانی تلاوتو کډیر خيستا فلانی قرائتو کډیر خيستا فلانی ترجمه کډیر خيستا والله کدا قرآن به تلاوت لپاره فقط راغلی نو زبر سړي ژوندیم ښا کدا قرآن به فقط د لحن لپاره راغلی نو زبر سړي ژوندیم پته نشته تاسو نه واقف نو طرف ته خلق قرآن باندې صرف تسمونه کوي ناوې سره ډوله کی دي مړی سره کټ کی دي دین علاوه د قران کریم کوم تقاضی چې دي نو کمالي فائدہ سړي چې ترازی خو بیا قران د خدای کتاب دی او کله ته جیب او باسي او د بل جیب ته دي بیا د قران دغه منو ته تیار نه دي ما دې خبرونه پوهیږي او قران کریم فرمای تاسو خفه نه دي خبرو باندې او ګوره که خفه کنه نو چې بیا ما ته ونه وای دا خو صاحبزاده سره باندې زور ور دي سره د مصروفیات دې نه وګ نه ونی شي او ما سره به ټیک دی زوام باندې مون خو د بزرګانو خاکی پایو چې تصوکم کې دا خو د ورځې وای د شپې به منډه وایو عزیزانو نو قران کریم فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما خزيت ويسلموا تسليما د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په ژوندو حیات مبارک کې یو دو کسانو جګړه پیدا د زمکه یو حصہ باندې د زمکه یو ټوټه باندې یو سړی مسلمان د خزلنه نه دی د جبه مسلمان دی ځوان نه دی د جبه مسلمان دی منافق ورته وایي او منافق دو قسم وی یو اعتقادی منافق او یو عملی منافق اعتقادی منافق الله ته فتدا چې د چا عقیده د جبل اقرار نه مخالف ده علامه اقبال مرحوم فرمای وای زبان سے کہ بدیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہ بدیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کپ جبر فقط دعوے چلا الہ الا اللہ نو دے فرس پیدا و سمرتا تا حاصلے گنا چھ دتا سترگی مسلمان ندی دتا غگونا مسلمان ندی دتا دماغ مسلمان ندی دتا عزم مسلمان ندی دتا لاس مسلمانان ندی دتا عزبی مسلمانان ندی نو دے کلمے وینا بانے واللہ کا اللہ دے معاف کئی خواہ ورنما ته وګورئ چې ما پسې کوم منځو کې په حیثیت د مولا دا ډېر ښه مونځ دی او که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې کوم کې هغه ډېر اعلی مونځ دی وایي جی ما پسې چې د لواګي جماعت کې کوم منځو کې دا ډېر اعلی مونځ دی
او که په حرمینو کې کوم منځ کې هغه د لوی مقام منځ دی هغه ډېر چتجي یو سړی دی عبد الله ابن ابي ابن سلول د پیغمبر علیه السلام په امامت کې د پیغمبر په جماعت کې هغه پسې منځونه کوي او صرف منځونه نه کوي روایت کې راځي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تقریر نه خطبه نه فارغ بشو دا سره بچما کې پاسې دو یا ایها الناس او خلقو دا سره الله مو سره لو احسان کړ دې مکه کې پیدا کاوه له مدینه تراوستو دې چې تاسو کوم خبره کوي دا رښتیا ومني د دې پیغمبر اتباع مرګتیا کوي جمعه کې به خبره دا وکړه چې بهر براوته وی ګوره زما د جمعات خبره د جبه او د خله خبره ده زړه والا خبره درته اوس کوه چې دې مونږ باندې منیټر کېدل غواړي خبردار چې ځان له پلار نه کوي خبردار چې ځان له جی هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول چې پیغمبر پسې سب کې ولادت صلی الله علیه وسلم کله چې مردار شو کله مړ شو زوی راغی ډېر مؤمن تقی مسلمان دی مؤمن مسلمان دی تقی مسلمان دی دا هغه نام ده عبد الله ابن ابي ابن سلول عبد الله زوی دا عبد الله پته نشته ستاسو لوړږي کې دا طریقه ستاو کنيشته مونږ د خلکو ذهن کې یو خباثت دی هغه دا چې ما ورنم فضل الله کدا چې خپل بچی ته کې خو دو زه پسې ټوپک خپل مودا پسې تزان رسول تا مونږ ولا نمولي خو دې خدای دې ورکه داري په فرمټه غستره نه نوګه خدای دې ورکه داري په فرمټه غستره عزیزانو عبد الله ابن ابي ابن سلول دا دې منافق زوی دی تقی مسلمان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغه ودا الله پیغمبر زما پلا چمړې دماته وصیت کړې چې زما کفن کو پارا ما تبراوړې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قمیص برال راوړې پاره کې ما کفن کې پیغمبر علیه السلام تبوای ما باندې بجنازه وکي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کور تلاړو قمیص را واستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناس وی او دا الله پیغمبر زمان په خدای قسم دې کافر باندې ستا قمیص می سودېږي نه د تا قمیص کې بده کفنېږي زما غیرت دانه برداشت کوي فمهلا یا رسول الله دا الله پیغمبر دا قمیص ورته ورکو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته عمر قمیص د لوی سړی یقینا تبرک بوئی خود دې د لپاره ایمان موقوف نه لري دا که تبرک ته مؤمن د لپاره د کافر د لپاره نه دی د صاحبزاده سے پټکې د صاحبزاده سے ټوپه د دې بل بزرگ صاحب لاټي داغه تسبیح کدا تبرک ته د یو مؤمن د لپاره دی یو گمراه سره تبرک سره تعلق دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې عمره زما دا قمیص دې د خدای د عذاب بچوي نشي خدا زوی زمون مرګره دی ډیر تقی مسلمان دی دا قمیص ورته ورکوم قمیص ورکړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام داغه د وصیت مطابق جنازه روان شو چې کله جنازه دراړو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې او د الله پیغمبر دا هغه ظالم سره دی چې په غزوه مریسه او بنی مستلق کې تجړول د تابعی باندې تو مطلب دی د ظالم د دادا کو کوشش کړي د استاد بیبي پاکه کې الله تعالی د قران کریم یو ظالم سوره النور نازل کړي دا الله پیغمبر دا جنازه په مکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې وا عمر د جنازې د قبول لپاره ایمان موقوف نه دی انګریزي کې ورته وی ډیپند اپان لکه بنیاد چې ویني دیوال لپاره اوس بره ګټه دا په بنیاد ټینګيږي و ما ولا جنازه دا یقینا سعادت ته خو الا کله دې سړي ایمان والا بنیاد خوې کنه مکه و به کم زکه د وصیت کړه او دا زوی زمون مرګره دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنازه په وکړه جنازې نه بعد قبر ته ودرېدو تحلیل تسبیح وي حضرت عمر وی چې قبر باندې خو مودرېګا خو چې کله فارغ شو جبرئیل امین راغی وی الله فرمایي
چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې سړی کاندل پار بیا مړ شو د دغه منافق بیا مردار شو نو نه باغ باندې جنازه کې او نه به قبر باندې ودرېږي ځکه دا یوازې د عمل منافق نه دا کېدې منافق دی تا ته خبره وشا کوي چې بهر اوس خبره پریشان ده جبې په یو انداز روانه دا اوسړې په بل انداز روان دی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله چې کله تا ته دوی راشي وای مونږ وایو کو اقرار اعتراف کو ته الله پیغمبر الله فرمایي چې والله يعلم انك لرسول الله وای ما ته پته چې ته زما پیغمبر هو الله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله وای دوی چې دا خبر کوي دوی دې کې دروژن دي. نو سماته وګورئ منافق خبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر دی او په واقع کې هم دا الله پیغمبرو نو دا خبر رښتیا و که دروغ و؟ دا رښتیا و خدا هغه د زړه عقیده دا نه و چې دا الله پیغمبر دی. خدای وی دا دروغجن دی چې د ژبې خبره یو شان ده او زړه والا خبره بل شان ده. عزیزانو دا تبلیغ والا بزرګان دې ډېر عجیبه خبره کوي. مولانا یاسر کاندلوی رحمه الله هغه په یو ډېر عجیبه خبره کوله وی دا کلمه په سبا ویل دا د اډینه د مال ډک ټرک روانول دي. سړی پنجاب تلار سي دکان د پر سامان والی تاسو بل ځای والی لنډی کوتل ته سامان راړی یو سړی لنډی کوتل کې والی پیښور ته سامان وړي اوس دلته نو خو ګاډي کې واچو او چې سو پورې پیښور والا ګودام ته او دکان ته دا سامان د نکړه نه دی د زړه داسې کوت کوت کوي داسې تزلزل جی دلته کسٹم والدی آلتا ایکسائز والدی آلتا سپیشل سکواڈ والدی آلتا بل والدی بل والدی مانا بلوز چاپلارا تا پوس کو دی پینڈا تا زم رازم اسلام آباد یونیورسٹی کے چالارا بانے تا پوس کو قاضی سے دا کو پلس قدم کے لگ گئے تالا شروع شو ویرا دی وجہ سنا مایستیت کی دامل ټول په منافقت روان دي یوې محکمې په بلی باندې یقین نشته او مې دې خبره دارا چې د ټولو ځان له کاروبار دی د هرې محکمې ځان له کاروبار دی. الله تعالی دې رحم وکړي تاسو ټول وای امين. ورنه دا مونږ باندې چې کوم مسلط دي هغه لوی نه راواله تر وړو کې پورې ټول لکه د درندګانو په دې قوم خطي لکه د درندګانو او سو پورې چې دا لعنتي نظام چې د انګريز پیدا کړل دا مو د به خو بن وستر نه دي ترګي پورې والله چې دا برای ختمي دي نشیمات وګورئ جی ستاسو د بازار کې سپیس پای بوي کې نشته سپیس پای بوي دا سپای چې لنګ شي لسپیندل بچی راوړي اوس کته وای چې دا د سپای بچی مړو ورته غرزول د زهر ډکه نوړای هغه بچی به مړیږي خوشپک مې استباد باغې سپای پیندل لس نور راوړي هغه سپای پیندل لس بنور راوړي اقلمن سری پہچاندار چې بای دې سپای له بیړه ورکو دا په فزارو ماشي او دې بچی دیتا بے پاینے ملاوی گی نو دی بدلو جی ملسی اس دغا استعمالی نظام چه کم منگتا انگریز پر خود دے اگا یو ناپاک اسپایدہ یو بدترین اسپایدہ چه سو پور آغا لانتی نظام والا اسپای مولا ملکلے واللہ که یو کتری راونی سے که دو کتری بدلل تا قرآنی ولوم نشتا رانی ولوم ذکر لاندینا برا پور طور ملاو دیو بل صلاحا لاندینا برا پور ما یو پولیس والا تا پوسو ما ته خو مرګري ما ته ډېر خسره کاری دی جمعه کې ما ته خپو کې ناشته جمعه ما بل چاوي چې تام رشوت اغسته دی ویجی مجبور یم ما ولې خرچه نه پوره کیږي وینه چې داسې مسله نه خو بالای افسر راغله میاش کې دومره پیسې غواړي هغه د کور راغله بالای افسر ما انا لله وانا الیه راجعون گر همیم مکتب و همیم الله کار طفلان بود خواهد شد دتا انتظامیه ولی وای چې فلانه مولا بن راځي او فلانه بن راځي بنیادی وجه دا نه چې بای زمون خباستونه دي عوامو تخکار نشي او یو شی چې د دین ورغونې عیان وي د کرنګي اشکارا او ښکارای داغه بیان تم ضرورت پاتې نه دي او ما ته ګورئ یو کسره تړي مولوی سه ماوی جی و مون خو بم دغه چې خو تاسو مولیان خو هم خبره نور او خړه نور خبره
مې زه پوه شم خبره باندې ستا د خبرې مقصد دا چې مونږ هم د سړي زامن نه یو خو تاسو کوم د سړي دي پيو ته چې یو ساس کې شراب واچي دا حلال وي که حرام وي جواب راکوي حرام وي چې هغه ته بیا مایا واچي او مستی ته جوړي کې هغه به حلال وي که حرام وي او که هغه وشار به او لسی او کوټ ته جوړ کې هغه به حلال وي که حرام وي او که هغه کوچ ویلي کې غوړي ته جوړ کې حلال وي که حرام وي حرام وي ما ورته مرګریا خو تاسو دا عوام او شر بلته مونږ لکه د کوچ مليان نه وته باغه ټول مې دی وی بیړای سواریو خو خدای دا بیړای په خیر ذکر دا نور پوری کی ښا نازیدانو از مستاس خدمت کې دا کو چې الله تعالی فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما او پیغمبر زمان استا پروردگار باندې قسم وي چې ترغه پورې داخلك مؤمنان ندي چې الف نه یې پورې اول نه اخر پورې د کور نه تر کرسي پورې د بازار نه وجره او جمعات پورې لنډي کو تر نه پیښور پورې مشرق نه مغرب او شمال نه جنوب پورې د فرش نه عرش پورې چې دای باندې څومره معاملات راځي چې دا ټول سو پولیستا د قانون او د نظام رنگ کې رنگ کړي الله تعالی قسم کوي چې ستا په پروردگار مې دې قسم وي مؤمن تر هغه مؤمن کې دې نشي یعنی ستا د ایمان کمال دې باندې موقوف کو چې ستا ژوند به پیغمبر پر اوړي نظام رنگ کې رنگ او کدا سي نه نو بیا در باندې الله تعالی رحم وکي اوس ما ته ګورئ کله مونږ ډیر لپاره هم سټرګل کړل چې د خدای پر اسم کې د خدای نظام راشي زمرګری زما تعارف کچ دار جمعیت طلبه مرګره دي زمونږ موټو دی او نارمو ده چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام د جمعیت طلبه اسلام دعوت داره د جمعیت طلبه اسلام پیغام داره چې د خدای د ازمکه د خدای دا نو چې ازمکه د خدای د نظام په هم د الله والا پکار دی نظام په انسان والا د دې څه امکان او تصور کې دی شي نازیزان هات مې کو چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په ژوند مبارک د دوه کسانو یو منافق مسلمان او يهودي به دین دي د دوالو جګړه پیدا شو یو زمکه باندې د یو داوا چې زمکه زما ده د بل داوا زمکه زما ده د فیصله پر دوالو اتفاق وکړو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د يهودي تقاضا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تلار شو هغه به یقینا صالح او صحیح فیصله کوي هغه منافق مسلمان په هیبت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصله خو صحیح کړي د چا د مالدار او د سرمایه بنا باندې داغه طرفدار او جانبدار نه کوي د يهودي نه تقاضا وکړه چې د تار دین مولا د کعب ابن اشرف يهودي عالم دی دا فیصله ستاسو دین هغه مولا عالم ته هغه ته ورزو هغه يهودي ورته وینا هغه د زماده دین مولا خو زما په یقین نشته هغه له سود جیب ته پیسې ورسې نو شه دا غوښه ما وې ممکن ده چې هغه پاکستاني افسران نه چلته کوي د دې ملک افسران نه چلته کوي دا ډېر ایکسپورټ دي دا ډېر تجربه کار دي او خدای دې ورکی دا نه میا میټوزیه دې خو چې راغله دې خدای والي دور کې خدای رشوت یو داسې بلا ده چې د حرمت تصور به خلکو د ذهن نه وتلې یو افسر د سره عار نه محسوسي د نوړانه دورونو کې چا به پیسې غستینو پټي به غستې تیار کې به غستې اوس هغه دفتر والا میز باندې نیک پنیغه سودا کیږي دا دومره واغلا دا کار په دې اندازو کا دومره راکا دا کار بدل په دې اندازو کا عزیزانو او حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي کم قوم کې چې رشوت والا بلا عام شي سود والا بلا عام شي زنا او بے حیاي شروع شي هغه قوم باندې الله تعالی قحط راولي الله تعالی دې موږ امان ناکي ما سره کله خطر پیدا شي چې د طویل خوشک ساله ته وګورم چې او الله یو نیم کال تیر شو باران اونشو خدای موږ فقط باندې مبتلا کړي عزیزانو ناز مې کو چې مجبورن هغه يهودي او هغه مسلمان
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر روان شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوالو د بیانات ورېدون بعد فیصله وکړه هغه يهودي کې هغه مکه ورکړه يهودي ته چې کله دوی دوا بهر راوتل هغه منافق مسلمان يهودي لګریوان تلاش واچو ویل نذهبن بک الى ابن الخطاب ودا فیصله چې پیغمبر علیه السلام کړی دا ما تقبل نه دا زتا بوزو فاروق لا دا فیصله بعد عمر باندې کو هغه یودي ورته تا کې ساقل شته سپریم کورټ چې کله فیصله وکړي نو هغه فیصله بیا سیور جج نشي کولای دا خلوه عدالت فیصله کړی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عدالت فیصله کړی دا تو حضرت عمر له فیصله وړي هغه باندې ثانیین کې یې مړه خو مجبورن عاجز سره هغه يهودي ځان سره را روان کړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حضرت عمر دې دروازه والا بهر راوت آغا یهودی حضرت عمر ته ذکر کوي چې او زمونږ سردار او زمونږ آقا زما د دې اوس مکه باندې جګړه وه د ده تقاضا دا وه چې مونږ زو دا فیصله کوو په کعب ابن اشرف یهودي باندې زما تقاضا دا وه چې دا فیصله کوو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر علیه السلام زما حق کې فیصله وکړه اوس دې راځي زه تا ته راوستم په زور باندې چې دا فیصله ما ته قبول نه ده زه دا غواړم چې دا فیصله راته عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ کی حضرت عمر چې خبره واورېده حیران خو یقینا شو چې دا خو د معقولیت میدان د پامال کړی دی خدای والی ځکه چې د سپریم کورټ فیصله د ریویو او ریویژن د پاره بیا لوړ کورټ ته راوړي لاندې عدالت ته راوړي تاسو وګورئ د عدالتونو کې یو پروسس دی یو طریقه د کیس پروسیډینګ جی سیول جج چې فیصله وکړي ته د هغې خلاف تللی شي اپیل کولی شي هغه کیس ریفر کولی شي های کورټ ته د های کورټ ډیسیژن او فیصله هغه وړی شي سپریم کورټ ته خو چې سپریم کورټ کله فیصله وکړي هغه ستر عدالت دی هغه بیا واپس لاندې عدالت ته نشي راوړی تکبیر اسلام علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام جمعیت طلباء اسلام صاحبزادہ محمد صدیق بنوری حضرت مولانا محمد مجنیگر صاحب عزیزانو لاز میں کو استاد خدمت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه منافق نه تپوس کوي او هاکذا دا خبره دغه رنګ نه لکه د چوکړه هغه ویجی او تبر له فیصله کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فمکانکما دوړ خپل ځای باندې ودرېږي زرا اعظم تاسو فیصله کوم مړه خو کور تلاړ او تورې راوړه دا سټي هغه منافق نه او بمن لم يرضى بقضاء رسول الله فيقضي له ابن الخطاب هكذا سوچ د پیغمبر علیه السلام فیصله باندې راځي ني ابن الخطاب دا غي فیصله په دې انداز باندې کوي نازیدانو ستاسو خدمت کې مې عرض کو چې سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله وحی نازلې دبا وان جبینه ليتفسد عرقا د پیغمبر علیه السلام د بدن مبارک لا د قلوب دارواله لکه څنګه انسان ترکټ کې دا وینه مخامخ دار وای حضرت صوبان فرمایي په نبی کریم علیه السلام باندې دا کیفیت ظاهر شو بار خاصتر هو علیه دا خپل صادر ځان باندې راواچو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام هغه پلی مبارک رپی دی فلما کشفان چې کله دا حالت ختم شو پیغمبر علیہ السلام خپل مبارک خولي هغه صدر باندې اوچ کړی بیا تاسو کو هغه سره چته دی چې چا ما باندې خپل نظر کنسنټریټ کړو او د یو لمحې لپاره هغه خپل نظر بل غاړه ته نتاو هغه صحابي ورته انا زیمجی دا الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تا وجه سخو دلیوا چې ولې دې سترګو حرکت ورکوم وې ما ویجی جنت کې به په لوړو درجاتو کې پسته مقام وای زمون بر رسیدل تا ته ممکن ني دنیا کې رتا محفل کې جناستم یو دقیقه داسې تیرول نه غواړم چې ستا په چهره انور دې زما نظر نه لګي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته خدا دا استاد هغه دلالتن
او ضمنی سوال جواب دے اللہ تعالیٰ راولے گا وی اغس آیت و تلاوت کو جو من یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللہ فرمائے کہ چاک پر جون دا اللہ دا احکام رنا کے دے کرے دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت اتباع کے دے کرے آخرت کے دا مرگرتیا دا درفاقت دا یوال دا آغا چا سربے کہ اللہ پاگوے بان انعام و اکرام کرے دے اس انعام و اکرام اللہ چا بانے کرے دے تاسو گورے جی مونگا مشکو کنکو جواب را کوئی کنا جی دا آغا منش پڑکو رکاتو کے و پتش رکاتو کے دا آغا منش فرض کے و سنت کے پواجب کے و پنفل کے امام او زان لمنش کے ان کے او دا نور امامان و پنزبان مقتدی امور سرا یہ سورت وہی سورہ الحمد یا سورہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الى آخره اگر کہ آغاز مونگ اللہ تعالیٰ نے یو تقاضا کی وارو اللہ نا کہ اہدنا صراط المستقیم یا اللہ مونگ تنی غلار اوخے یا اللہ مونگ تنی غلار بانے برابر کے اس اغنی غلار صدا نما تو گوری جی اول دنی غلار خلط تاست یو پوائنٹ وان ادنا ہوندی دیر بسیطا ہونے نکتا دا جیومیٹری دا سکول پا دے فنونو کی یو فن دے جیومیٹری مساحت والا او کچ میچ والا یو شید جیومیٹری ورطوئی جی اغی کی ابو یو دو قسم خط راکاگی یو توئی خط مستقیم نیک خط او بل توئی خط منحنی کو خط اغا کو خط ام دا دو نکتو میس کی کو بوگراغلی او نیک خط ام دا اغا دو نکتو میس کی دا اغینے خط اغی تعریف کی the very very shortest line between the 2 points دا دو نکتوں میں کے کہ دا نورو خطونو مقابلہ کے کم مختصر او لنڈے خط بھی اگے تا خط مستقیم ہوئی دا منطقی خبر دا معقول خبر دا چرا دی دو گتو میں کے کوگو خط راغلی دا دی گتے نا دی پورے اگا با اگدوی پا نسبت سر آغا خطا چی نیخ پا نیغا دا دی گتے نا دی ترا رسید لدے نا غی تعریف کئی دا خط مستقیم the very very shortest line between the 2 points دا دو نکتوں میں کے دا طولن اکثر او مختصر خط دی طول خط مستقیم بنا پا دی صراط مستقیم او نیغا لارا دام آغا لارا دا چی ایغا نیغا او پلند مانے اللہ ترسید لی رسا the very very shortest path to Allah Almighty دا طول مختصر لار چی اللہ تعالیٰ ترسید صراط مستقیم دے خوجیت بے اس پیجن سبان دے تا پا انڈیکیٹ کے بسنگا اشارہ مورتا سنگا ورکے ایرو غش بسنگا لگے چی بھائی پسی لار بانے بزے اور پسی آیت داغی تشریح کے کنسپٹ و تصور در کئی فرمائی چی صراط اللذین انعمت علیہم لا داغچا چی تا پاگوی بانے انعام کردے او زماو دتا دناقص دین تقاضا بانے اللہ انعام پاگچا کردے چی سوک دیر مالدار دے سوک سرمایدار و جاگیردار دے دلویو دے مالک دے و اللہ دیت کے منعم علیہم ذکر کئی چی چاپانے اللہ احسان کردے فاولائک مع اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرمائے کہ قیامت پر رزبانے دا اللہ دا احکام منن کے دا پیغمبر دا نظام اتباع کن کے دے با قیامت کے ہم آغا چاہ سرے چھ چاہبانے اللہ احسان کر دے چھ انبیاء علیہ السلام دی صدیقان دی شہیدان دا امت دی او نیکان صلحا دی او اللہ فرمائی وحسن اولائک رفیقا دا کسان چرے چا مرگری شو او چا تر دوی مرگرتیا نصیب شو اللہ تعالیٰ وی تو نے بہترین مرگرے اور خیستہ رفیق بل چب تا تصور و کنسپٹ نشتا اور کم حدیث سے میں رستلو حضرت انس ابن مالک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان کے دا حدیث نقل کرے دے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اگر آوی دے فرمائے قام فينا رجل من الانصار فقال يا رسول الله ومن کے یو سرے پاسے دا انصار سردار تعلقو دا مدینے اسیدن کے ہو پا جمع کے پاسے پیغمبر علیہ السلام نے تپوس گئی چھ متصاغت یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دا قیامت بکر راضی اللہ پیغمبر قیامت بکر راضی خلق تاس دوئے
تیر جمعه خپل مقتدیانو ته وی مې دا قیامت ته کنه په حقیقت دا یو میجر اکسیډنټ دی یعنی د دنیا د ټولو حوادثونو او د ټولو اکسیډنټونو نه یو لوی اکسیډنټ دی ما وې زمونږ د روډ باندې سوزکه ولې سره جنگيږي یو دس پیدا شي نږدې خلکو باندې hebat راشي اوف ان لله و انا الیه راجعون اکسیډنټ شو ما وې قیامت متعلق الله تعالی فرمایي سوره القیامه کې چې د دوه لوی سیارو داغه اکسیډنټ بکیږي د نور او د سپوږمۍ وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر د نور او د سپوږمۍ اکسیډنټ بکیږي او چې سوزکه او جنگيږي دومره درام پیدا شي چې دا د لوارګي بازار ولا ټول خلک په hebat شي بل گاډیو جنگیدل الله تعالی وایي دا دوه سیارې چې جنگيږي دومره لوی درام پیدا کی چې د دنیا اوسیدونکو په ټول په hebat شي اوف الله د تیخ ځای چرته د کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر عزیزانو ناز مستاس خدمت کړه کو چې هغه سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کوي چې دا قیامت وکړي نو ما ته وګورئ چې قیامت ستاد دې ژوند د دې ټول عمل ریزلټ او نتیجه ده د دې څه شي یو سړی چې د سیکنډري بورډ کې د لسم امتحان ورکړی یا د انټر امتحان ورکړی نو که پرچو کې څه لیکلي خو هغه پته لګی کله کله بورډ ته راځي او کله څنګه وارث خان نه تاسو کوي چې ستاد بورډ سره ډیر تعلق دی ریزلټ بکله وځي او چې یو سره ما غوډه د لم یبوجي چې ټکه نه لیکي په پیپر کې نو که څوک د ریزلټ او د نتیجې تاریخ خبرې کوي د پیغمبر اسلام کې ذکر د خپل کیفیت معلوم دی چې ما خو بیړه غره کوي پته نشته چې څه حشر به مشوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سائل نه تاسو کوي چې مرګریا قیامت او ساعه دا خو د ریزلټ او نتیجه د عمل تا دغه امتحان د پاره یا دغه ریزلټ د پاره تیارې سکړه دی او ما عادت لها څه تیارې وکړه دی چې د ریزلټ او نتیجې تاسو کې هغه صحابي جواب ورکړي فقال ما عادت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقه وما جي ولا ډېر منځونه نه کړی دا معنا نه ده چې ګینه فرایض کې مې کوتاهی کړی دا خو نفلي منځونه مې دور ډېر نه دي کړی نفلي منځونه او ځکه مرګرو ته وایم دا منځ دا روزه دا زکات دا حج مونږ چې څه شی ته فرایض دا په حقیقت ریفریشر کورس یا ریکروټینګ ده ریکروټینګ تاسو ګورئ دا پولیس والا دا ملیشي والا یا دا فوجیان یو سره چې سپای پرتی شي هغه د ټریننګ لپاره هنګو ته لیږي یا نو خار ته لیږي ریګولر پولیس کی چی هنګو ته لیږي د ډیشتل کې چې غستې نو خار ولا ټریننګ سکول ته لیږي انت په منډه وای چې سلوش پک مې اته ولا بیړغر کې دی چې تاره کې ډیوټي ولګي بیا چې پینځ شپک کاله بعد هغه نه هډ کانسټیبل جوړي نو بس دغه سینې په نه غنه باندې کوي وای آرډر دراغله but subject to your new training تبا نوی training لذی بیا هنگوتا انتا ورطا سنوری طریقے او خید ہیڈ کانسٹیبل پہ حیث بیا ورطا ویزا اس پلانے تارا کے چارج والا بیا سمودہ بعد اولدار کی گی نو بیا نوی training للیگی ایسائی کی گی نو بیا لیگی اس یو سڑے تانے داش درجوار gradually and slowly داگا سٹیٹ تاورا سے داغا ندا سے کارو شی چی داغا خلاف محکمانہ تعدیبی کاروائیو شی اگا ستوری تلری کی اگر کیب تلری کی ورطوئی توم ریواج کے بیا مصپائی کڑی زکا ستارنگ اٹھیا ستا پا دی جون بانی ساسر اچولے تا تیرا سزدک رنده کڑی نماوی که زمون دی منز و روجی دی زکاة و حج زمون پا دی عملی جون بانی ساسر نہیں چولی و زمون کڑی کی یو سرے وسمر دے اللہ دے بقی ما تیوے قاضی سے بیار دی چلن دمخ دا دی چلن نوی دمخ دا زکا ما تو پوری ستا د ملک یو افسر په دې دفتر کې ناشتي ټول ورځ دا حرام خوري کاروي یو سرمایدار ټول ورځ د غریب په مړی باندې خوله کوي دا ویني زویس کی هغه سراجي جیب کې د چای نه جوړه دا په کونډو باندې جوړه سپینه ټوپۍ 15 روپۍ باندې کیږي بانک چې ویل شي هغه ټوپۍ وکړه سور کی دوه ته وباسي سر باندې برابر کې امام پسې نږدې ولاړ اوس ما غوندي غریب سره هغه په دې سوچ مجبور شي خدایا دنیا د شوا موټر د سره دی بنگله د سره ده حرام د سره دی حلال د سره دی عیاشی باندې سر دی او د تصف کرانه وړاندې ولاته ما په کال جنت هم ټول د ټیکلې یا ته نو دې غریب د دنیا نفرت پیدا کی چې خدای دنیا د شوا اخر مونږ ورته مرګري ادا سے خبره نه ده والله دا موږ بوله پیدا کړی حدیث ترمذی کې راځي
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اتدرون من المفلس؟ تاسو پیژنئ مفلس څوک دی؟ غریب څوک دی؟ صحابو جواب ورکړ الذی لا درهم له ولا دینار له. دا چې هغه سړی دی چې پیسې ورسره جیب کې نشته. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دنیا والا غریب میں مراد نه دی، آخرت والا غریب. هغه ویجی فالله ورسوله اعلم. اذن دی وخت کې د خدای پیغمبر ته پته ده چې د آخرت غریب څوک دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا هغه سړی دی چې قیامت پر ورځ باندې الله تعالی اوس پیشي منځونه ډیر کړی دي، روزي ډیر نیولې دي، حجونه کړی دي، عمره لته دي، خیراتونه کړی دي، ورته خلاف دعویداران ډیر ولاړ دي. یو فرشته یو فایل لا وباسي اخذ مال هذا د په پیسو قبضه کړی و، غصب ارض هذا د دزمکه قبضه کړی و، صفقه دم هذا د وینې توې کړی و، جرح هذا د زخمی کړو، وحتک هذا د په عزت حمله کړی و، د تګریوان ته لاس چولو. نبی کریم علیہ السلام فرمایي د صالح عملونه دا بټول بدل کې داویدار ته ورکړي شي او د باندې به حکم وکړي شي چې دې بوزه د جهنم ګلنګ ته ورغورځوي. نازیدانو دا منځ او روزه کله زمرګرو ته سبق کې ردی مثال ورکوم و امداد علاج څه شي دی علاج او د دې حرام خورای او بد ملاینا او ناپاک ژوند ځان بچکول دا د ور سره پرهیز تکلار ډاکټر ته د ملیریا مریضي د ټایفاید مریضي د سوچین ګولې درکړي یا درته هغه ټایفاید والا بوتل درکو، ټایفاید والا کپسول درته درکو کلورومایسیټین. نو تا ته وای دا پيو سره تیر کا خبردار ګور سخت شی بنخوري روټه بنخوري داسې بکې چې پيو باندې به وخت تیرې یا فرنای باندې به وخت تیرې. ذکر تاکل مو کې دنا نره نره دانی دی او زهريله ماده پکې که سخت شی په ورځي هغه دانه ماتيږي، هغه زهريله ماده بدن کې خوريږي او بیره درکېږي. استاد کو جی کلورومایسیټین سلور غنټه بعد دو خوړې، بیا سلور غنټه بعد دو خوړې، در سلور غنټه بعد دو خوړې. خو چا درته سکروج درک سو انتهایی سخت شی دی هغه در اواغستا او سره دی خوړو نو ان شاء الله شپه کې داسې ستر نغاره شي اسبا لس بجې به بیا راځي. ولې تا خو جی کلورومایسیټین خوړلې علاج خو کړه دی، خدای دې ورکه علاج دې کړه خو پرهیز خیال دې نه ساتلې. نازیدانو د مونږ روزه او زکات دا عبادت دا د پر حقیقت علاج او دې ژوند باندې دا غیر رنگ چول دا دغه سره پرهیز تا لپاره د خدای د آزاد د بچ بچاو ذریعہ ده طبي چې د علاج او د پرهیز د دوه خیالو ساتي. په صورت دیګه همدغه عبادت پر لپاره غل کې ښه نو الله تعالی دې دا شو کی چې زمونږ د عبادت دا زمونږ په عملي ژوند باندې گویا اثر انداز شي او پاغي باندې ریفلیکشن او انعکاس شي. کله دکاندار په حیث چې مسلمانم، کله زمیندار په حیث چې مسلمانم، کله ملازم په حیث چې مسلمانم، جی کله افسر په حیث چې مسلمانم، کله سپای په حیث چې مسلمانم. دغه د سیرت النبی تقاضا فقط دانا لا تكن للخير واصفا وكن بالخير موصوفا. دا عربو مقوله ده چې صرف صفاتونه بیانوه ما هغه صفاتونه ځان کې پیدا کا. نازیدانو دغه سیرت النبی تقاضا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه جی امت ته د لار خودلې ده د خپل سیرت او د کردار نه کې حضرت عثمان خلیفہ ده د خلافت په دور کې کله دربار کې ډېره غړا وا داسې یو اوچه تخته به راوغستا هغه باندې اوپر کې ناستو لوټه به راوغستا د خلکو ته به ماته ګوري اوريکم وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو ته خیم چې د خدای پیغمبر به او د څنګه کو یعنی دومره اهتمام کړی د پیغمبر د کردار او د سیرت کې ټولو دا او د طریقې ته رسول الله د حرکت طریقې ته رسول الله د کردار طریقې رسول الله د کاروبار طریقې رسول الله د ملازمت طریقې رسول الله د اغستو طریقې رسول الله د خرڅولو طریقې رسول الله د حکومت طریقې رسول الله دغه سیرت النبی تقاضا د جمعیت طلباء اسلام دعوت دار جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام د تاسو وړاندې کومه خبره چې مې وکړه خالص د الله د رضا لپاره الله تعالی زما وینا او تاسو ورېدل پر جنا کې قبول او منظور کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وروح أرواحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال. أما بعد پس خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد رونق ما میں فلی ایام را
اور رسول را ختم ما اقوام را خدمتی ساقی گریبا ما گذاشت داد مارا آخری جام کی داشت لا نبی بادیز حسان خدا پردے ناموس دین مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لک شوق سره درود پاک وای. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه.